وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه د صحیح چې کوم قاعدې وي نوې په دې کې 22 قاعدې مونږه چې نه دا قاعدې چې راغلي ډېر تعلق یې د ثلاثي مجرد سره دی او وي او په تیر سبق کې مونږ ویلي وا تطهر تساقل ولا اطهر استاقل او ما ویلو خپل چې لکه په دې قاعده کې چې کله مونږ دا قاعده وچلو نو په دې کې به موږ سره راشي باب افعال او افعال باب افعال او افعال چې دا پکې کوم چې محققین صرفیان دي هغه پکې دا جدا بابونه نه دي شمار کړي بلکې دا دقه باب تفاعل او تفاعل له او چې دا قاعده به کوچلې دا نو لري د وجنه دا افعال او افعال باب ته جوړ شو او دې کې هر یو باب لګیدي چې کې دي چې کله د بدلول حروف نه یو عرب پکې راغلي نو ویډیو چې کله باب تفاعل او تفاعل د فاعل می مقابله کې د دولس حرفونه او راشي دولس حرفونه کم دي تا تا جيم دال ذال زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء دې دولس حرفونه او راشي تا د باب افتعال بدل تا د باب تفاعل او تفاعل بدل ورو د جنس نه کړو دا ګرځول جایز دي او بیا ادغام کول واجب دي چې ادغام موږ کو بیا شروع کې هم زوسله راتل ضروری دی چې ابتدا به ساکن دانه وي واښوي دا یو قاعده ته دا یو قاعده تعلق د باب تفاعل او تفاعل سره نن سبق کې یو څو قاعده دا اوس دي د باب افتعال د باب افتعال ما دا فکر دی نن چې موږ کومه قاعده وایو دې ته ویل کېږي صاد صاد طا ظا ولا قاعده صاد طا ظا ولا او دې ته اس صبر ولا قاعده هم ویل کېږي څورته ویل کېږي اس صبر اذ ظلم ولا قاعده هم ګوره ما ته ګوره کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې فکر یو دی د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې د دې سلور حرفونو یو حرف راشي یعنی صاد ضاد طا ظا راشي کله چې د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سره راشي صاد ضاد طا ظا راشي نو تا د باب افتعال په طا سره بدلول واجب دي تا د باب افتعال په طا سره بدلول واجب دي یو کار بدل دوه کارونه مګر یو کار دا وشو چې کله د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سره شي صاد ضاد طا ظا راشي یو کار وسکو دا باب افتعال بیا وګورو چې صاد راغلی دی که ضاد راغلی دی او که طا راغلی که طا راغلی وه جو طا په طا کې ادغام وکړو دا به او که ضا راغلی وه نو بدی کې فک ادغام او ادغام دو طرفه پکې جایز دی یعنی اظهار به کوم جایز دی او ادغام پکې دو طرفه جایز دی دو طرفه دا مطلب چې طا په ضا سره بدل کې او د ضا په طا کې ادغام وکړي او د سم کولای شي چې ضا په طا سره بدل کې او د طا په طا کې ادغام وکړي په مثالونو ته پوښي او چې صاد راغلی نو بیا وا ادغام یک طرفه جایز دی ګوره دا صبر طالب ظلم او ضرب دا باب افتعال ته بوزم کومه طریقه راځي چې په باب افتعال کې په ماضي کې څو حروف دي 15 حروف دي او علامه سره چې په فا نمخ کې په سره راغلي همزه وسلی راغلي او د فا او د عین په منځ کې په سره راغلي دا راغلي د فعلنا بسو جوړ شي افتعل د فعلنا بسو جوړ شي د جنبنا د صبرنا سجو استغبر د طلبنا اتو طلبا سجو اتو طلبا دلینا اتو طلبا اتو طلبا دلینا استغبر وس قاعده برابر شو کله چې د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې صاد ضاد طا ظا راشي کله باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سره شي صاد ضاد طا ظا راغله کنه نو تا د باب افتعال په طا سره بدلول واجب دي تا د باب افتعال په طا سره دا به څه شي استغبر او دا به څه شي طالب څه به شي دا به شي طالب څه به شي او دا ضرب ټیک شو
کله باب افتعال له فاعل مقابله کې سوا زو طوا راشي نو دا له باب افتعال په طوا سره بدلول اوس به موږ دغه حرف ته ګورو چې دا باب افتعال له فاعل مقابله کې طوا راغلی دا کطوا راغلی او کسوا زوا راغلی نو کله باب افتعال د فاعل موږ طوا راغلی وا نو بیا خو به بل څه صورت نشته لري خو ادغام به څه کوي نو سبب یې اطلب او چې زوا راغلی وا دې بولاولې کوم از طالما چې فار راغلی و دا زوا راغلی و نو څه کوي سره از طالما نو دا په دریو طریقو سره ویل جایز دي په څو طریقو سره په دریو سره یو دی اظهار معنی چې بغیر د ادغام نه ویل دې ته بل نو موي فک ادغام نه کول یعنی دا زوا او طوا دواړه و از طالما و څه و از طالما واښو مې معنی او یا په کې ته ادغام وکي دو طرفه ادغام دو طرفه دا مطلب دی چې دا زوا په طوا سره بدل کی او د طوا په طوا کې ادغام وکي دسی وې اطالما سوې اطالما او دسم کولای شي چې دا طوا په طوا سره بدل کی او د طوا په طوا کې ادغام وکي او سوې اطالما واښو مې معنی چې دا باب ابتعال لفاظ مقابله کې تا راغلی و دا طوا راغلی و نو بیا به صرف یو صورت ده کوم صورت ده ادغام بل څه به کېشته هغه د باب ابتعال لفاظ المقابله کې طوا راغلی و نو څو صورتونه دي درې نمبر 1 سره فک ادغام اظهار یعنی ادغام نه کول او دویمو ادغام دو طرفه څه مطلب دی چې طوا په طوا سره بدل کې د طوا په ځای کې ادغام وکړي اذ ظلم وکړي او چې طوا په طوا سره بدل کې طوا په ځای کې ادغام وکړي څه وې اذ ظلم وکړي پوه شو به معنی ها او کچته د باب افتعال د فاعل مقابله کې سوال راغلی لکه دا مثالونه ولیکئ از طوابرا څه از طوابرا او از طواربا د باب افتعال ضربا او طوابرا چې موږ بوت د باب افتعال ها نو ولا وسو دسی کولای شي چې بغیر د ادغام نه قرآن مجید کې استعمال بغیر د ادغام نه فرتقبهم بسره واصطبر په قرآن مجید کې راغلی واصطبر بازل کې واصطبر بازل کو دغه تعالی باندې کله په تواصل بدل شوی فک ادغام او ادغام به کې یک طرفه جایز دی ادغام به کې یک طرفه دا مطلب هو چې دا تو پاسپورت یا زوات سره بدل کې او وې خو په سره بدل کې پاسپورت سره یا پاسپورت سره او ادغام به وکي لکه دې استخباره څه وې استخباره سره وې او دې څه وې استخباره سره وې استخباره نو دا ویل جایز دي خو دې بل طرف به ادغام نه جایز نو چې دا صفات په توا سره بدل کې او دا توا په توا کې ادغام وکي او څه وې استخباره دا ویل څه دي ناراوي واشه دغه شان دي دا ګوره دا زوات په توا سره بدل توا په توا کې ادغام وکړو څه وې اطلب دا ویلم څه دي وانه شوي کله چې د باب افتعال د فاعل مقابله کې صاد نو تا د باب افتعال په توا سره بدلول بیا به موږ ګورو چې صاد راغلی که صاد راغلی که توا راغلی که توا راغلی و نو ادغام واجب دی ادغام سره او که غار راغلی و درې صورتونه اظهار او ادغام دو طرفه مطلب څه دی غار سره به غار ودا کې ادغام وکړي او یا غار په توا سره به غار ودا کې لکه د ظلمانه څه ویلو اطلما دا ویل دی پوه شوئ او چې باب افتعال لفظ نو قبل کې صاد راغلو نو بیا بګي ادغام یک طرفه او اظهار پکې جایز دی ادغام یک طرفه اظهار پکې جایز دی یعنی یا تو پسخود یا صاد سره بدلول او ادغام کول دادي او یا د صاد په تو سره بدلول په خپل حال باندې او دغه به کې نشي کولای چې صاد په تو سره بدل کړي تو په تو کې ادغام وکړي پوه شئ وای ماته یو ملګری دا یو ملګری وای دا د شروع کې چا ویل دا د باب افتعال د فاعل مقابله کې
مقابل کې سواد زواد فا زوار شي دغه باب افتعال لا تاسر بدلول او واجب دي بیا موږ ګور دا یو کار کوله په ټولو کې دی دا تعالی به تل په توسه بدلول واجب دي خو بیا به اغوا ګورو بیا به ګورو که سواد زواد وا راغلی و دا په یو طریقه باندې کې ادغام نه کوي ادغام به واجب دی لکه طالبه سي طالبه او زوار راغلی و بیا په درې طریقو باندې ویل کېږي اولنۍ طریقه دا چې پکې ادغام وکړو او دویم طریقه دا ده چې دا زوار په توا سره بدل کړو او توا په توا کې ادغام وکړو او یا دا توا چې دا په زوار سره بدل کړو زوار په زوار کې ادغام وکړو او بیا سواد راغلی سواد یا ضاد راغلی ادغام وکړو یک طرفه اظهار به کوم جایز دی او ادغام یک طرفه کم سره جایز دی ادغام یک طرفه کم یو دی چې څه سره بدل کې دا چې دا په سواد سره بدل مسواد یا ضاد سره بدل کې ادغام وکړي دا جایز دی او ناجایز کوم دی چې سواد چې دا په سواد سره سواد ضاد په سره بدل کې او په کې ادغام وکړي دا ناجایز یاد بشي دا بل بس وې ما کله چې د باب افتعال لفاظ مقابله کې صاد راشي نو فکر وکړه دا د باب افتعال جای واجب دي او بیا به موږ ګورو کله باب افتعال لفاظ مقابله کې راغلی بیا به ادغام به واجب دی او که راغلی و اظهار او ادغام دو طرفه څه مطلب دی او یا صغاب په سره بدل لکه ظلمت څه ویلو اطلما او کله باندې الله پاک یو قول کې سواد راغلو یا بګي اظهار جایز دی یا بګي ادغام دو یک طرفه څه مطلب دی تدغا وصاد او ضاد سره بدل کې او ادغام وکي او یو بګی ناروا دی چې هغه خاص غلط په توسه به تو په توګه ادغام وکي یاد بشي دا به خیات کوي کنه اوس چې دا تاسو یاد کو نو ثواب لري سره نور قوانین لکه دا خاص غلط دي هغه بل بس دال زاده بل بس سین شین ولا قاعده ده بل بس تا ولا ثا ولا قاعده ده بل بس سین شین کومه دا یو څو قاعده دي هغه ټول به سبا ان شاء الله وو جنن ته راځي شي هغه د قشان دي بیا صحیح ولا باندې باندې پوه شوي راولې تدریب راولې تدریب راولې نو کوټه دې ډېر څه په کوډه مو خالي نو موږ د دې ساده پورې د ثلاثي مجرد بابونه ویل او د ثلاثي مزید فی به حمزه وصل بابونه ویل نو اوس په دې 49 صفحه باندې زموږ سره ذکر تمرین ابواب سابقه یعنی دا څومره مخکري ګردانونه چې وشولو د شپږ د ثلاثي مجرد او 15 د ثلاثي مزید فی نو اوس به زموږ سره د دې ګردان او د دې ګردانونه او د دې مختلف صيغې به زموږ سره اړای نو چې مندرجه المصادر سے دی گئی صرف صغیره اور صرف کبیره پڑھے المخادعه اول تاسو دا وایي چې دا المخادعه کوم باب دی باب مفاعله تاسو څنګه ته ولګی دا باب مفاعله ده ځکه دا مصدر څه بوله نه غلې دا مفاعلی بوله باندې نه غلې دا باب مفاعله کې د دې څه علامه ده په ماضي کې سورو فی او څنګه یې پزورا وای پزورا په ماضي کې سلور روفي په ماضي کې سلور روفي او بل علامه د فا او د عین من کې سي الف راغله لکه موږ په وزن کې وایو نو په وزن کې به ماضي الاولین څخه څه وایو فاعل يفاعل مفاعله الذين موږ ګردان جوړو نو موږ څه وایو خادع يخادع مخادع ګردان ته څه کوم خپل وایي سلور شي وایي بیا څه وایي ورګه دا وای ما جوړوي سلور وای بیا په وای چې ټول خواته आवाज راشي خادع وهو مخادع وخودع مخادعة فذاك مخادع قد بواي بیا ساله ما خادع ما خودع لم يخدع لم يخاب كده كم زين راغي لم يخادع لا يخادع
التفاخر بلي كلنا التفاخر كم باب ده؟ تفاعل داورما باب تفاعل سالا منا ماجي کی سورو بھی بنزورو په ماجي کی او بلو تفاعل من مکه دارا او دفا او دا عين مېس کی تفاخر درې ماجي له ولې څنګه تفاخر يتفاخر تفاخرا فهو متفاخر هذاك متفاخر ما تفاخر لا يتفاخر لا يتفاخر الأمر منه تفارقن لتتفاخرن تفاخرن لتتفاخرن ليتفاخرن والنهي عنه لا تتفاخر لا تتفاخر تنوع لك زورة وشبه المطالبة سي في لو الباب معلوم هو بيا لو ليس معلوم هو المطالبة سي فعل جهد منفي بلم مجهول مطالبة كم باب ده؟ كم باب ده؟ أو جهد منفي بلم مجهول هو لم يطغى لم يطغى لم يطغى دري بيا سنو هو دري لم يطغى لم تاسو خپل دي دا غوري کنه نو لاله ولې څنګه ورته لیکي بیا به تاسو اسانه چې بیا نه لاړوي لم تطالب لم تطالب لم يطالب الاسكات كم باب ده؟ الافعال باب افعال دلینا فعل مستقبل مؤكد منفي بلن معلوم لي باب افعال لو شيء هو افعل يفعل لو تصير فكر وجه جي علامه مضارع ومضمومي ولا وصف باب الاسكات لا يسكت لا يسكت التصريح से اسم مفعول تصريح कम बाब दे मजूर है बाब तफरील ला اسم مفعول बाब तफरील की सूर बिलावल से हुआ है लावल द गर्दान जो मंग सर पे सफर शुरू को बाब तफरील تصرف لا गर्दान मंग सब शुरू को बाब तफरील گردان من څنګه شروع کو یاره لاول څه په صغیری صرف يصرف تصريفا نو دې يصرف د دې اسم مفعول جوړول غواړي مصرف نو وای صرفت مصرفتان مصرح دغه الغلبو وس لاندې دې سره بریکټ کې لیکلي ضربا نو موږ ضربې د وجو څنګه نه قشانې وسوي غلبا یغلب د دې نو ګورم نه چې نه نو په شروع کې سره راځي لا او حاضر نو حاضر هغه شپږ څنګه به او معلوم مؤکد باندې داخلي سقلا لا تغلبن ولوي باب ضربې سره بده لا تغلبنه وسيشو لا تغلبن لا تغلبان لا تغلبن لا تغلبن لا تغلبان
العدل ضربا لدينا اسم الا قلت لي وش هذا سنة معدل ها يوه معدل معدلان معدلين معادل معيدل معيدين معدال معدلان معادل. الارشاد كم باب ده؟ افعال امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ امر ګره امر موږ دا غیر څنګه جوړو الامر منه لکم چې تاسو از دکړه لري اکرم یکرمنا الامر منه اکرم کنه نو دلته وسو ارشد کنه و دا وایي چې موږ ته د دینه د امر حاضر معلوم یعنی دغه ارشد ده و د دینه موږ ته مؤکد بانون تاکید خفیفہ وکړه ارشدن الشرافه کاروما الشرافه سره په بریکټ کې څه لیکل کاروما نو دینه اسم تفضیل مؤنث نو اذكر هذا كرما يكرم باچ كم ویل کنه والمؤنث منه ال من سوي کورما نو دلګي بسول ورته صرف صغیر هغه طریقه نه بل اوله کې چې موږ ویلو کم ترتیب چې دا ته دی تر لکه بدی کې بیا ټول شي کې وتاله درځي ورا النشر باب سره نصرین نو په نصرین شروع وګوره عین کلمه په مضموم راول په مضارع کې نہیں په شروع کې بسره او حاضر او د مجهول څخه موقت قانون تاکید خفیفه لا مجهول له حاضر مجهول له لا تنشرن نہیں حاضر مجهول لا تنشرن وګوره بغردان کې بغردان چې موږ نشر ينشر نشرن غره ونه یو انو اي انشر لتنشر لينشر انشرن لتنشر ونه لا تنشر نو لا تنشر راغی کنه لا تنشر القرب سي القرب كاف ذكروا ما يقول ده صفه مشبہ قريب قريبان قريبين قريبون قريبين قريبة قريبتان قريبتين قريبات زه دور د لرزي بس دغه شپږ وسیږي بعد هم پوری او کلامین دل درځي چې دغه پکې وای جمع مکسر النعومه باب سره لیکل کم باب ده حاسبه یاسبو کې ماضی او مضارع باندې سوي مفعول علمي نو دین اوس موږ څنګه کو نه نو په شروع کې بسره دي غائب څنګه نو دا په شروع کې په کې یا را ولا معلوم ده موقت قانون تاکید خفیفہ لا ينعمن سوسه وای پینځه څنګه دی لا ينعمن لا تنعمن لا انعمن لا ينعمن لا ينعمن لا تنعمن لا انعمن لا ننعمن بیا وای الزهق باب سمع يسمع تدين اسم فاعل ضاحك ضاحكان ضاحكين ضاحكون ضحكة ضحاك ضحك ضحاك ضحاك ضحوك أضحاك ضاحكة الجحود سره لیکل باب فتحه ففتحه تو کسی ماضی او مضارع باندې ماضی مضارع باندې مستولی ندین امر غائب معلوم موقت قانون تاکید ثقيله ليجحدن لأجحدن التعلم كم باب ده باب تفاعل باب تدین مضارع مثبت مجهول ګوره موږ د دې اسانه طریقه لاره چې باب تفاعل آسان طریقه تفاعل يتفاعل او تفاعل په متفاعل وتفاعل نو يتفاعل اوس په دې باندې دغه حروف لګو يتعلم صح يتعلم يتعلمان يتعلم
دغه باب دی باب تفاعل التفکر نه تفکر الامر منه دا الامر منه دنه مسنګ تفکر لتتفکر ليتفکر نو پر امر حاضر مجهول څنګه لګنه راو بس موقت باندې دغه څنګه لتتفکرن لتتفکران لتتفکرون التقابل كم باب ده؟ ها؟ تفاعل دليل اسم ظرف متقابل متقابلان متقابلين العبادة نصغرا فعل مستقبل معلوم مؤكد فعل مستقبل مؤكد بالام ونون تاكيد خفيفة مجهول ځان ما جوړوي دوه ګوره تاسو پکې زورونه کوي کنه زورونه ما کوي وکه نه ماته د دې طریقه ګوره دا چې په صرف صغیر کې ته ګوره چې بدی کې مستقبل مؤکد ونون تاکید خفیفه مجهول څه څه غي زمون سره لا يعبدن نو هغه د ګردان ته شروع شي کنه لکه ضربه ز بوزرمن په وزار ونو بدی کې چې موږ فعل مستقبل معلوم تر اورل سیدو مؤکد ونون تاکید خفیفه نو الله دو لا ينصرن الله بسوي لا يعبدن لا يعبدون أتسجى لا يعبدن لا يعبدن لا تعبدن لا تعبد لا تعبدون لا تعبدين التكذيب كم باب ده؟ باب التفعيل لنا فعل ماضي منفي معلوم فعل ماضي منفي معلوم ماضي کی صحیح منفی معلوم کی صحیح منفی کے او کسی کو ہے والا ول نہیں ما كذب ما كذب الحسبان حسبان سره سړي کله ده د دین امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکیدی خفیفه لیو سبان انزه سگی لیحسب بن لیحسبون لتحسبن لتحسبن الذهاب كم باب ده؟ تدين اسم تفصيل مذكر اذهبان اذهبين ورب الاول کې چې رمانه صرف صغیر ترتیب خوله وغواړي چې هغه ترتیب تعالی نه درځي کنه نو دې کې په بیا ته مشکلات دي چې تا د ترتیب معلومي چیرې په دې کې دا څنګه په دې نمبر باندې او د دې دغه څنګه دا شنت راځي نو بیا به تا ته مسله اسانه او چې دا ورته نه یاده نو بیا ورته ګرانه وي تا الشهادة كم باب ده؟ الذين فعل مستقبل مؤكد بلام ونون تاكيد ثقيلة معلوم لا يشهدن لا يشهدان لا يشهدون لا تشهدن لا تشهدان وسیږي چې دغه د دې ساده پورې ومنګه دی او باب څخه ګر کولې وځه او باب څخه دی وځ د دینه مختلف ګرځا د سیږي لکه ګوره موږ ولې کوسو زواهي کو نو پته دې نه ګوري چې هغه زواهي کو دا خو نه وي څنګه رااله او زواهي کو بس شي نو ته بل غږی سره روان شي لاول وګوره لاول نه چې تا دا څنګه موږ درکړه زواهي کو دې به موږ سره واسو وزن موږ راوځو نو دې ونه څه شو فواعل شو واستاج کله فواعل وزن نوښتو کنه استاد دې دلر خبر را لاله چې جمع اقصا کمی کوم وزن دي افاعل افاعل مفاعل مفاعل فواعل فواعل وزن نه لري کنه دون دا په ډول کې دا څه سره جمع منتهى الجمود جمع منتهى الجمود څنګه ورته چې دا تا وزن راو باسو نو تا دا پته ولګی نه لکه تبا سیګی دا نه چې زواهی کو بس څنګه کومه تبا روان شي وزن دې زواهی کو وزن چې دا فواعل نو دا زواهی کو مخکې سوال حقات شي چې دا رقم باب نه سمع يسمعون سنه ضحكه دا کوئی ضحكه قرآن مجید کې رفل يضحكوا قليلا ها لو ضحكه دا ضحكه دا کو نو دې مثال بسې سوامع سبب وزني حروف اصلي ضاد حاكا
دري هو زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب نشته ده. سه اقسام اسم ده. شش اقسام ثلاثي مجرد. هفت اقسام صحیح. او بحث اسم ګوره جمع مترجمو سے په کمی کمی کرا دي په اسم فاعل کرا دي په اسم مفعول کرا دي اسم مفعول او مفعول بوده نه دي زواهق او صيغه به صحیح جمع مکسر جمع مترجمو دغه تا گردان وایا ضاحك ضاحكين ضاحكين ضاحكون ضاحكين ضحكة ضحاك ضحك ضاحكة ضاحكتان ضاحكتين ضاحكات زواهق راغه بکنه زواهق او باب کوم یو دی سمع اسمه قاعده بګي اسم فاعل یلا کدا غوړي باندې پوښوي ها باندې باندې پوښوي ذکرین وسوره ما تاسو علامه خود لیدا چې عین کلمه په سره عین کلمه او عین کلمه ما تاسو چې مکرر نو په کائنات کې دوه بابونه کې شي یا باب تفعیل یا بسې باب تفاعل نو موږ وکړل چې دا فانه مخکې پکې تاسو ته نو دا باب تفعیل نو دا ځین کې تراوله چې دا بسې باب تفعیل دا وستاره پیدا درکې ګوره ذکرین وزن فاعل فاعل وزن نو باب تفعیل کې څنګه وس مثال به سي صرف في ذا حروف اصلي ذال كافرا زائد برای اشتقاق نون او زائد برای نقل باب کاف زائد برای نقل باب کشه کاف سه اقسام فعل شش اقسام ثلاثي مزيد فيه هفت اقسام صحيح او بحث امر حاضر ګوره په اخر کې کیسه راغله نون تاخيري خفيفه څه څه شولا امر حاضر معلوم مؤکد معلوم تاخيري خفيفه او صيغه واحد مذکر غائب واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث گردان ہوا الامر منه ذکر لتذکر ليذكر ليذكر وانا اذا ذكرن لتذكرن وذكرنا گردان کو ذکر ذکرا ذکروا ذکری ذکرا ذکرنا ذکرن ذکران ذکرن ذکرن ذکران ذکرن ذکرون ذکرین ٹھیک شو باب تفعیل له قاعده بګي امر والا بل بګي کوم وای متاو ست کم ګرانی جواب وایم ټول له حمد حمد وزن وزن فاعل او مثل حمد يحمد باب له حمد يحمد نو سمع سوي سمع بیا مکه حروف اصلی زائد برای اشتقاق نقل باب اسم فعل حرف اسم ده شش اقسام هفت اقسام بعض وس دسی گردان تاسو ویل چې حمد څنګه پکې راځي نه نه ویل دا مصدر دی حمد يحمد حمدا حمد يحمد دا مصدر شي سبا شي څنګه زبانه راځي باب سمع اسمه واښوي اوس بل عبادة 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 وزن فعلة مثل عبد يعبد نصرة وزن سريع مثل نصرة حروف اصلي زائد برای اشتقاق تا زائد برای نقل باب شش اقسام شش اقسام ثلاثي مجرد هفت اقسام صحيح بحث اسم فاعل اسم صيغه دا نه جوړه هغه عابدتني عبدة جمع مكسر جمع وكا گردان عابد عابدان عبدة عبدة عابد عابدان عابدين عابدون عبدة فعلة ٹھیک شو نا باب سره نصرين ولا بقى تاسو کم کرانه چې سوا او کم ټو وګوره ورته لاندې ها یو وای چې زه پوښم دا سب بنګ کوي سی وای جحد جحد العداء جحد جحد فعل
او مثل جحد يجحد فتح سره فتح صيغه وایا او جواب بحث وایا صيغه بحث اسم فاعل او صيغه جمع مكسر گردان جاحد جاحدان جاحدون جاحدين جاحدة جاحدة جحاد جحد بلو قطاع قطاع فعل سيشه به ركدا تاسو خپل باندې وایي ها قطاعة قطاع قطاع قطاعة قطاع اسم فاعل جمع مكسر ټول څه وایي دا صيغه وایي بعض وایي نور کار خو آسان دی اعدلون سب صيغه وایي او بعض وایي بعض اعدلون امر حاضر معلوم مؤكد قانون تاخيري خفيفه صيغه جمع مذكر حاضر اعدل اعدلا اعدلون اعدلين بلو تجنبا تفاعلا بحث او صيغه فاخره کې به ګور نون تاکید خفيفه راغله سبي امر حاضر معلوم صيغه صيغه واحد مذكر حاضر امر کرنا کو تجنب تجنبا تجنبوا تجنبن تجنبان تجنبون تجنبن تجنبون تجنبن वगैरह रहेगा ना बोलो